أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورة بقرة دریوډلو د بیانول نرستو اغیت دعوتو اتحاد او اتفاق په کلمه توحید باندې په مسله توحید باندې اتفاق راتلی شي نو راشي یو شي خپل رب یو اومنی د توحید پنځه دلایل پیش کړو چې هغه ستاسو رب دی هغه تاسو پیدا کړی تاسو خالق دی بیا تاسو د پارا زمکه پرش ګرځول او اسمان چت ګرځول نو بیا د اسمان نستاسو د پارا باران راورول نو داغي په ذریعه میوه نه سمرا میوه دی فصلونه دی هغه د زمکه نه راخي جوړلی نو تاسو پاره کې برخه ده تاسو له پکې برخه درکې او تاسو هغه نه خوري دا دلایل چې سمردی په دې په موجودګۍ کې تاسو د الله سره شریکان مګرځوي او د الله سره یو شریک نشتی نو ګڼ شریکان به د کم ځای نه راشي. بیا تذکره د دیوا چې راشي دا مسله د توحید او معنی دا قران کریم او معنی که تاسو وایي چې دا قران کریم دا د سړی د ځانه جوړ کړل د پیغمبر زمونږ د بنده دا د ځانه جوړ کړل نو تاسو داسې جوړ کړئ زي یو صورت جوړ کړئ یو صورت راوړئ یوازې دام نه چې تاسو یې جوړ کړئ نه څومره چې ستاسو سره امداد کوونکي خلک یې هغه د ټول ستاسو سره امداد پکې مو کی یا څومره علما دي هغې ستاسو سره تعاون کولی شي پکې نو هغې دې پکې تعاون مو کی مقابله وکړئ که تاسو په دې خپل خبره کې رښتونی یې چې دا کتاب د الله د طرف نه دی بلکې د پیغمبر جوړ کړلی الله وی کولای نشي چې نه شي کولای نو راشي خبره ومني چې خبره ومنله نو دا ور نه وبشي چې پای کې خلک بم سوزي او غټي بم سوزي دا ور د کافرانو د پاره تیار کړی شی دی چې څوک انکار کوي کافر دی د مسلې د توحید نه انکار کوي د قران نه انکار کوي د رسول نه انکار کوي د نور د ذریاتو د دین نه انکار کوي نو دا د هغې دپاره تیار کړی شی دی هغه کافري چې څوک ذریاتو د دین نه انکار کوي ورپسې آیاتونو کې وس بشارت ورکوي مخی آیاتونو کې ترهیب یروا که تاسو داسې کارونه کو نشئ کولی نو دا جهنم نه ویریږئ جهنم ته به ځئ ګورئ ځان د هغې نه بچ کئ نو وس وی چا چې منلی نو آیا چې زیری مې در باندې جنت ته به ځئ د جنت بعضې صفتونه ذکر کئ جنت کې څه نعمتونه دي د هغې تذکره کوي او جنت کې بیا همیشوالی دی بیا ختمېده نشتی بیا ته وتل نشتی او بیا مرګ نشتی
ورپسې د خلکو یو اعتراضو تا چې کم کلام راوړل کم کلام چې ته پیش کینو په دې کې خو مثالونه دي او کم کلام کې چې مثالونه نه هغه د الله کلام نه وي نو دا ته چې کم پیش کینو دا د الله کلام نه دی دا تا د ځانه جوړ کړل نو دا غي جواب بکئی دی اصل کې د صورت نمخ کې سورۃ عنکبوت نازل شوه ده او پاغي کې د دې مثال د جولا سره ورکړل او د دې چې کم خدایان دي بوتان دي داغي مثال هغه د جولا د جالی سره ورکړل نو دی پاغي باندې ډیر زیات پسوخ کیو نو دا خبره وکړه چې ستا په کلام کې مثالونه دي نو دا د الله کلام نه دی دا الله په کلام باندې چې اعتراض کوي نو هغه فاسقي گمراهي او ورپسې د فاسق بد خصلتونه درې ذکر کوي او د فاسق آخري انجام هم ذکر کوي بیا ورپسې ورستو نعمتونه ذکر کوي عام نعمتونه چې په خلکو باندې شوي دي الله یو دومره نعمتونه په تاسو باندې دي نو تاسو خود الله احسان ومنئ عام طور باندې خلک د چا سره احسان کی نو خلک بیا داغي بدله ور کوي یو مشهور خبره ده الانسان عبد الاحسان وی انسان د احسان بنده ده چا چې وسره خېګړه کړلا خې وسره کړلی نو بیا داغه خنه هېری نو تاسو سره الله احسانات کړلی نو دا الله احسانونه ومنئ او راشي مسله د توحید ومنئ نو ګڼ نعمتونه بیا ذکر کړي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات او زیر ورکا کسان لچی ایمان راوړل په ټولو سيزونو د ضرورتو د دین باندې الله باندې ایمان دینو الله په ملائکه باندې ایمان دینو پر رسولانو باندې ایمان دینو کتابونو باندې ایمان دې قرآن کریم باندې ایمان دې پیغمبر باندې ایمان دا ټول وي قیامت پر ورځ ایمان تقدیر باندې ایمان نو زیر ورکا کسان لچی ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل صالح کړل عمل صالح ویلې کیږي هغه عمل تا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابقي بعض خلق تعریف کوي ما سوغه شرع وحسنه شریعت هغه راوستلې بیان کړی جوړ کړی او داغه تحسین کړی چې دا خشه ده خکار ده نو هغه ته عمل صالح وي څوک وي عمل صالح دې ته وي چې د قران او د سنت مطابقي خبره یو ده نو عمل صالح کړی خپل ژوند د الله او د الله د رسول د فرمان مطابق د رسول په طریقې مطابق تیر کړی نو داغي د پاره زیر د سشي ان لهم جنات چې یقینا د دې د پاره جنتون دي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي باندې داغي نهرونه دي ګڼ نهرونه دي سورۃ محمد کې 15 آیات کې حال د ذکر کړي
یو نهر ده د صفا اوبو آلته ویلو غیر آسن بدبودار کیږي بنا. دویم نهر ویلو د پيو دی من لبنین د پيو نهر بئی من عسل مصفا د صفا گبین بئی او بل بئی د شرابو. دا سلور نهرون دی جنت کې بدا بئیږي. کم طرف ته چې سړی غواړي هغه طرف ته بزي. دانه چې کنده ولا کنلی په کنده کې براوانی کنده کې بنای په مخ د زمکه براوانی. نو په مخ د زمکه چې رواني نو هغه بیا خوريږي. وې دا بداسي چې دا بخوريږي نه. الله قدرت ته الله نه خوري جو نه بخوريږي. لکه څنګه چې یو ډول ولا جوړ کې د شیشه د پلاستیکو سپین پلاستیکی جاگه کې پلاستیک نخ کاری شیشه د چې شیشه نخ کاری ال د دنه چې پکې سدي هغه کاری. نو دا پاره کې دقه سي رواني. نو شیشه بنای پلاستیک بنای واسي په کولو د پاره الله رب العزت قادر دی دغه سي دلته وبواله نه په یو ځباین د پیپ پشان دی لکه پیپ کې وبو رواني نو دي نزي بلکې خوريږي هغه بخوريږي نه کند بورل نه ته چې کم طرف ته ورکټ کې اشاره وته کوا تا پسې بدرزي. نو تجری من تحت الانهار بهيږي بلاندې دا غین نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا هر کلا چې ورکړې شي دی را دا غینا سمېو د خوراک د پاره قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نو دی بوئی دا هغه میوه دا چې راکړې شي وا منګلا مخکې د دینا چاویلی هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه میوه دا 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 هغه میوه په شانته دا کم چې منګلا دنیا کې راکړې شي وا دنیا کې چې کوم میوه دي د قص شان میوه و جنت کی شکل ویداسی او نور اخواتا خوان به بدلی وان به جدائی دنیا دا خداغی دا نقلم نه ده اغا اصلی شی ده اغا با اصلی نو هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه میوه دا چې موږ لاره کړی شي و مخکې د دنیا مخکې د دینا دنیا کې یا دا وا هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه میوه دا چې موږ سره وعده کړی شي و په دنیا کې دینه مخکې د دې زیته دراتلو نه مخکې موږ سره لوس شوو چې دنیا کې یو د الله خبر او منله د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپل ژوند تیر کو نو ستاسو د پاره به داسې رزقونه نو نن هغه رزق موږ ته میلاو شو. دویم داو بل هذا الذي رزقنا من قبل دنیا کې موږ لا توفیق را کړې شو د دینه مخکې د دې زیت د دارا رسیدو د پاره موږ له توفیق را کړې شو وفقنا من قبل موږ له توفیق را کړې شو نو یا وعدنا من قبل یا وفقنا من قبل دلته موږ کناسیو جمعات کې قرآن تناسیو مانزل راغلیو نو دا زمونږ خپل کمال نه ده دا د الله پیرزونه ده د الله
رحمت ته چې موږ له توفیق راکا او موږ دلته کې راغلو او بیا دلته کې کېنولو دا د الله احسان دی خپل بنوایو ما داسې وکړو ما داسې وکړو نه نه دا څه چې دي نو دا خو راکړي الله دی دا ساده بدن دی وخت دی الله راکړلی بیا طاقت الله راکو زمونږ زړونو کې واچول دلته کې راوستو او بیا دلته کې کېنولو نیک اعمال دي د هغې توفیق راکا بد دي دا نو د هغې نه د بچ کولو توفیق راکا نو د هغې نه بچ شو نو هذا الذي رزقنا من قبل نو دا هغه میوې دي چې راکړی چې موږ لا توفیق راکړی شی او د دې نه مخکې د دې دپاره د عمل و اوتو به متشابهه ورکړی شي به دي لا د مشابه د دې د عمل سره بچا کې چې څومره عملو څومره اخلاصو د هغې مطابق به د هغه جنتي د هغې مطابق به د هغه میوي او د هغې مطابق به د میوې ښایسته او ښي څومره چې د دې اخلاصو نو هر یو کار چې هغه په اخلاص سره وي د الله د رضا دپاره نو هغه قبلیږي او په هغې باندې نتیجه مرتب کیږي نو اوتو به متشابهه ورکړی شي به دیله یو شانې د مخکینو میوو په شان یا یو شان دی د دې د عمل په شان یا و اوتو به متشابهه ورکړی شي به دیله د هغې په شان چې دیله دې سره کم لوث شوی ولهم فیها ازواج مطهره او د دې لپاره به په دې کې بیبیانې پاکې ساتلی شوي په دې کې به بیبیانې به یو خو هغه بیبیانې کوم چې دنیوي دي چې عمل د دواړو برابرو نو صورت مومن کې وی دی او د دې اولاد یا الله جنت کې یو ځای کې ملائکه ول دعا کوله ومن صلح من آبائهم وذرياتهم وی د دې چې کوم هغه بچی دي چې نیک اعمال کړیو بیبیانې دي رشتہ دار دي نو دا به هم جنت کې دي سره یو ځای نو کومه ښځه چې هغه عمل کې مطابق وا موافق وا د قرآن و سنت دیمو نو دواړه به جنت ته ځي نو دا ښځه دا به هم په جنت کې د ښځی نو ولهم فیها ازواج د دې لپاره وی په دنیا په دې جنت کې ازواج بیبیانې وی ګڼې وی ډېرې وی یو طرف ته حورې دي هغه هم بیبیانې دي هغه هم د ده لپاره د ده ښځې دي د ده لپاره جایز دي ولهم فیها ازواج مطهره الته کې قرآن کریم کې بل ځای کې ویلې وزوجناهم بحور عین په نکاح باندې به ورکو موږ دیله هغه ښایسته سترګو واله حورې به وله ورکوي نو ولهم فیها ازواج مطهره د دې لپاره به په دې جنت کې بیبیانې پاکي ساتلی شوي پاکي به د هر عیب نه به پاکي ظاهري چې کوم عیبونه دي د دې نه به هم پاکي نو باطني عیبونو نه به هم پاکي زړه کې کینی حسدي بغضي الله وی دا به زه وباسم دغه کینه حسد دا به وباسو ظاهری پاکی وی دنیا کې خو لاړې دي او خراج کی دي او سدي کله بیماریانی دي او کله یو بیماری ده او کله بل بیماری ده خزي خودي داسي زنانه خودي داسي وې دا بوټه داسي ده چې دا به هر وخت کې هاي وي نو چې ګوره وته نو کله یو بیماری ده جو کله بل بیماری ده او چې دا ټول نه وي بل خپل بیماری ده یو نه ده نو ولهم فی ازواج مطهره نو د دې د پاره په دې کې به بیان پاکي ساتل شي
وهم فیہا خالدون، او دی بھئی پدے کی ہمیشہ. جنت د پاکو خلقو زیده نو پاک بو تزی نو آلتا که دا وڑو بولو لویو بولو دا پار زی نشتی خوا لیٹرون پاکی نشتی. آلتا که آدم علیہ السلام رستو راجی خبرہ آدم علیہ السلام تا اللہ وی او دے ونی تا من از دیکھے گا دا که دے اخوڑا نو دا گورا خیٹا خرابی خوا نو خیٹا خراب شی نو بیا زی نشتی دلتا کی جنت کی نو بیا پسی دے جنت نوزے نو بیا دنیا دا نو دنیا کی دنیا ست ہوئی دنیا ہوئی گندتا دنیا ویلکی گی بدبودارتا نو دنیا دا غدنو نو آلتا کی زیده دنیا کی دا آلتا کی دی خوڑلی نو دنیا تا پسی رازی نو دنیا تا چرالی نو بیا واپس نشیت لیخا بیا چیزی نو داغی دا پارا بیا او دس بکے خوا ځان بسپا کې دا ګن من بزان لري کې ګن دې د شرک ګن دې د کفر ګن دې د منافقت ګن دې د بيدینۍ ګن دې دا ټول ګندونه بلر کې دا بزان نه پات سزان بسفا کې نو ال بزی بیا نو زګر رست ور پسې بیا راضي لاړ شي دنیا تا نال دې وی فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چاچے تابیداری اکڑا زمانگ دا ہدایت بہت رازی خبر بہت رازی بیان بہت کولے کی نی چاچے خبر اومن اللہ نو آغا باندیو بیا یر نئی خوف بپی نئی. ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضتا دا مثال ذکر کئی دا بیاشی دلدکی اکم ملګری چې ناستی داغي هم نن اخیرنۍ شپه ده بیا به ځي بل ځای ته د هغې دپاره پکې څو خبرې وکړو. وبشر الذین آمنوا اللہ بشارت دے دیتے ہیں مومنین کو. مومن وہ ہے جو اللہ کو مانے اللہ کے رسول کو مانے اللہ کا مانے اور اللہ کے رسول کا مانے قرآن بھی مانے دوسری کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں وہ بھی مانے. جیسے ہم نے ایمانیات میں اس کا ورد کرتے رہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی. ان ساری چیزوں پر ایمان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو. عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ ہو تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا. آج کل بہت سارے لوگ ہیں اپنے اعمال کو صحیح کہتے ہیں خیر کا کہتے ہیں. خیر تو ہے اچھا تو ہے لیکن اچھا وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھا کہیں. بہتر عمل وہی ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول اس کو اچھا کہیں. اپنی طرف سے اگر کوئی عمل کرے تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ مسجد بنانا ایک بہت بڑا عمل ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، مومنین کی علامت ہے. مومن اللہ رب العزت نے فرمایا مومن لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں. ایک مسجد کی تعمیر تو آبادی کے لحاظ سے ہے اور دوسری تعمیر اعمال کے لحاظ سے ہے. تو دونوں مومنین جو ہے یہ دونوں کام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں
اس کے لیے میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو وسائل کے لیے اگر میں یہ کروں کہ کسی بڑے وڈیرے پر، خان اور نواب پر ڈاکہ ڈالوں، یا کسی بینک پہ ڈاکہ ڈالوں اور وہاں سے میں پیسے اکٹھے کر کے لاؤں اور مسجد بناؤں، تو مسجد میں لوگ آئیں گے اور وہ نمازیں پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، تو اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، ثواب ہوگا، تو مجھے وہ اجر و ثواب یہ صدقہ جاریہ کے طور پر مجھے ملتا رہے گا۔ تو اس کا کوئی بھی نہ اجازت دے گا اور نہ کوئی اس کو یہ کہے گا کہ یہ بہتر کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس نے اپنے ذہن میں اس کو اچھا کہا اور اس پر اگر وہ عمل کرے تو وہ ملک میں شرعی نظام ہو۔ اگر ڈاکہ ہے تو اس کی سزا الگ ہے، اگر وہ چوری ہے تو اس کی سزا الگ ہے، تو پھر وہ ایک ہاتھ پہ چلے گا پھر، اس لیے کہ شرعی نظام ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اگر کوئی چوری کرے، چور ہو، مرد ہو یا عورت، اس کے سیدھے ہاتھ کو کلائی میں کاٹ لو، یہ اس کی سزا ہے، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو یہ سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ نے چوری کیوں کی؟ چوری تو ایسی چیز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں میرا نیت صاف ہے، نیت وہاں پر صاف ہوگا جہاں ایک عمل مباح ہو، جائز ہو، وہاں پر عمل صاف ہو سکتا ہے، لیکن جو عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو، شریعت نے اس سے منع کیا ہو، تو وہ عمل صحیح اور اچھا نہیں ہو سکتا، اور اس پر ثواب نہیں ہو سکتا، اس پر نیت صاف نہیں ہو سکتا، اس کی نیت وہ ہے غلط ہے۔ اگر وہ یہ کہے، یہ کرے تو غلط کام ہے، غلط کام پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس کو سزا ملے گی، دنیا میں ہو تو بھی سزا، آخرت میں ہو تو بھی سزا۔ جو کام ہے بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ جنت ہے، جنت وہ جنت جس میں نہریں بہتی ہے، 4 نہروں کا تذکرہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، ایک عسل کا، شہد کا، ایک دودھ کا، ایک شراب کا اور ایک صاف پانی کا۔ اور جن کو یہ جنت کے میوے ملیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو وہی میوہ ہے، یہ وہ پل ہے جس کا وعدہ ہم سے ہوا تھا، یا جس کی توفیق ہمیں دی گئی تھی۔ ہم جو مسجد میں آئے ہیں، ہم جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، ہم قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، مزید بھی اللہ رب العزت جو کچھ ہم ٹوٹا پھوٹا خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آخر دعوانا